بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. جزاك الله دا اوس د شرک او د اهل شرک مزامت دا مکه هغه احکام ټول ختم شو اما اخیری کې ما تاسو ته دا ویلو چې بیا به د سورو کو دې کې به د دې متعلق باس کېږي دا به یعنی یو قسم په هغې باندې روشنایي په مخکنو کلام باندې نو دې کې شیخ صاحب وایي چې شرک اور اهل شرک کې مذمت چې څوک شرک کوي او دغه رنګې د اهل شرکو هغو مذمت الله بیانوي رسوم و رسوم جاهلیت کا ابطال د رسومو د جاهلیت ابطال الله تعالی بیانوي په دې کې چې جاهلیت کوم رسوم دي هغه باطل دي هغه یې معنی راتلل مکه محیطا پورې دا هغه رکو پورې ښه وکان الله بكل شيء محیطا دغه پورې د شرک او د اهل شرک مذمت او د رسوم د جاهلیت ابطال لا بیانېږي په دې کې بېشک الله تعالی لا یغفر بخشش نه کوي ان یشرک به چې شریک څوک وګرځي د الله سره ويغفر ما دون ذلك بخي الله تعالی هغه چې غیر د دې نوي سوا د دې نوي که نور هر قسم گناهو کې گناہ کبیره هر څومره جو کې خو په اخلاص توبه واسه نو الله بخي خو شرک الله نه بخي او بخي الله تعالی ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله چا چې شریک وکړو د الله سره خواک هغه هر قسم شرک وي شرک اعتقادي وي که شرک فعلي وي دا دواړه ترې مراد دي ومن یشرک بالله چا چې شریک وکړو د الله سره فقط ضل ضلالا بعیدا د لرې لاړ په لرېوالي د حق نه بعیدا عن الحق پوهېږې ان یدعون من دونه دې نه بلي ان یدعون دا مشرکان عبادت نه کوي من دونې غیر د الله نه الا اناسا مگر د مؤنثاتو دو چې څومره یعنی مؤنثاتو نومونه نو هغې باندې عبادت کوي ځکه دا د دو خدایان څه وو عزا منات پوهېږې او دا ټول مؤنث دي صیغې د مؤنث دي او لات عزا او منات نو لات چې دی نو دا د الله مؤنث دی الله او منات چې دی دا د چا دی د منان مؤنث دی او عزا د عزیز دا د دې مؤنث دی نو الله وایي چې ان یدعون دو نه بلي دا مشرکان عبادت نه کوي دو یدعون معنی یعبدو دو عبادت نه کوي دا مشرکان من دونی غیر د الله نه الا اناسا مگر د مؤنثاتو پوهېږې پوهېږې نه پوهېږې ځکه چې لات عزا منات چې دي داسې دي مؤنث دي وإن يدعون او دو نبلي ان نافیه دي ما تعبدون لعبادتها الا شیطانا مریدا مگر هغه شیطان چې هغه سرکشه دی خارج عن طاعت مرید ویل چې خارج عن طاعت نو د دې وجه نه دو هغه بلي لعنه الله الله دې لعنت لګي په دو باندې الله ورته بدوایو کړه وقال لتخذن من عبادك نصيب مفروضا او اوی دی شیطان قال شیطان ته الله تعالی ته وی چې لا اجعلنک لتخذنک من عبادك زبک زوم استاد با لا یعنی لتخذن یعنی ما لا اجعلن لی فکر من عبادك نصیبا چې دا با یعنی ګرځي زما دپاره د عبادستانه نصیبا حصہ مطلب دا چې زما حصہ پکې کوي هر څه عبادت کې خو زما حصہ پکې هم دا شیطان دا وی الله تعالی لا اتخذن
یعنی زبا وګرځو ما ګرځي به ما د بارا من عباد کې بندگان سره نصیبا حظا حصا مفروضا مقطوعا پیګه بګا چې کله دو دا کې نو زما حساب بګي هم کې یعنی غیر الله نیازات په بګي هم من کله د الله په نوم باندې کله پلان کې په نوم باندې کله نو دا غیر الله نو دا شیطان دا وعده وکړ الله تعالی او ولا اودلنهم زب گمراه حکم دولرا د حقنا عن الحق پیګه بګا بل وسوسه پوسه سره ولا امنينهم او زب امیدون ورکوم دوتا القا فی قلوبهم پلونو کې به وګدو امیدونه جوړوم ولا امرنهم ازب امرکم دوتا دې دا چې کوم زما متبعین استا بندگان فلا یبتکن اذان الانام نو دو بکټکای یبتکن ما لا اقطعن دو بکټکای اذان الانام وګونه دې چرپیانو پاره کنه دا فعل بدو وقت فعل ذلك بحائر چې دا بحیره جو کنه دا بدو بوت پنو ما دا کنه به غوګه یا لکای دا سبه غوس کې دا نه خو پکې او دا څنګه ولا امرنهم عذاب امركم دوتا فلا يغيرن خلق الله چې دوبا تغییر اوري په مخلوق د الله تعالی کې خلق الله ان دین الله بالکفر په کفر سره په ادانګه په احلال د حرام سره حلال شی به حرامو په دوه لکه دا بحیره صاحبہ دا بدو بدن حرام کړی کنه او خو دغه پای به نسکل پای به سولینو کولا پای غوخه نه خوړه نو دا احلال د حرام شکنه تحریم نما احل الله یو شی بدو حرام کو الله به حلال کړو دې تحریم نما احل الله ویل شي پیګه بکنه ومن يتخذ الشیطان ولیا چاچونیو شیطان لره په دوستۍ سره یتولاه او ويطيعه دغه تابعدار کمن دون الله غیر د الله نه فقط خسر خسران مبین ده پر او خسران مبین کې بیان کې ولی لمسيرهم الى النار الموبلت علیه ځکه چې دی په دې سره ور هغه ورته چې همیشه پکې پروتي یا حجی یعدهم څنګه یعدهم یعدهم ويمنيهم او دارنګه اواده ورکی دی ورته ويمنيهم ارزوګان ورته ورکی مختلفو طریقو سره چا دا کار بکیږي دا کار بکی په دنیا کې ذات داسو کا کنه دا به ورته چې لا باس ولا جزاء ولا وغيرها وغيرها دا پکې نشته مر دا پکې چاره چې بیا به ژوند کېږي حساب کتاب بکی دار زوګان ورکی وما يعدهم الشيطان وعده نه کی دوسرا شیطان پدې خبر سره الا غرور مگر باطل فریب دوکا دا دوکا کوي ولې نشته دا اولئک داخله جره کم خلق دا مشرکین چې هغه دا خبره منی هغه له تخفیف ورکی الله اولئک داخله جره ما وام جهنم زید استغنا دو جهنم له ولا یجدون عنها محیصا دو بیان مې درین اخلاص والے زید خلاصي بیا وا خلاصي زی بني لا بشارت مومنان ته والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا وعد الله حق دا وعد الله تعالی په سچ طریقې سره وعد الله دا وعد الله تعالی احق حقا لا حقا مفعول مطلق دی احق دی باره دا حق دا ثابت دا په حق طریقې سره ومن اصدق من الله قیلا او سوک ته له رښتون کې ان لا احد اصدق من الله بل سوک نشته له رښتون کې الله نه قیلن په قول کې په وینا کې قیل معنی قول چې الله خبرو کې نه بل رښتون نشته لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب دا نازل شوی دی
او د مسلمانانو په فخر کو په اهل کتاب باندې نو الله تعالی دا وې چې لیس بامانیکم ان دي ارزوګان استاسو ولا امانی اهل الكتاب او ارزوګان د اهل کتابو بل بالعمل الصالح تش ارزوګان نه دي چې تبه ارزو کوي زبداو کما پیګه به کنه بلکې عملی کار پکار دی لیس بامانیکم ندی امانی استاسو یعنی دارو مدار د امر چې دی لیس الامر منوطا امر یعنی موقوف نه دی بامانیکم په ارزوګان استاسو باندې ولا امانی اهل الكتاب نه په ارزوګان اهل کتاب چې تاسو خپل صفت کې او خپل صفت کې بلکې بالعمل الصالح پیګه بکنه بل بالعمل الصالح ما يعمل سوءا هغه چې عمل د بدل کو یو زابي نو دله بدل کو شي هغه فل اخرت په اخرت کې یا په دنیا کې ولا يجد له من دون الله بیا ونمی غیر د الله نه من دون الله غیر الله وليا يحفظه یو ولی سوک حمایتی چې وساتي دره ولا نصير نبا سوک مددگار وي يمنعه چې منی کې د عذاب د الله تعالی دا سوک بیان نشته ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى دا اوس بشارت ته هغه چې عمل وکړو شيئا من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وما يعمل شيئا من الصالحات من ذكر او انثى کنر وی که خزی او مؤمن دی مؤمن وی فاولئک يدخلون الجنه دو بداخلی کی جنت تا ولا یظلمون نقیرا او دو معنی با ظلم نشي کوله بزایوال د اعمال باندې نقیرا په مقدار د یوې نقې د قجوري پیګه کنه ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله دا ترغیب دی الله تعالی ترغیب ورکی ومن احسن دا ټول دو اصول قرآن نه دا بس کیږي بیا لاسکی ومن احسن سوک ته دامن استفهامی په معنی انکار سره دی یعنی لا احد احسن نشته هیڅ بهتر دینن دی دیننا ممن دا چانا اسلم وجهه لله چې دې منقاد کی خپل نفس او وجه خپل الله طرف ته د دې نه بل اوچت نشته څوک چا منقاد ودرېږي الله ته مخلص وګړي او اخلص عمله خپل اعمال خالص کی وهو محسن ادم موحد وي محسن موحد او بل دا وتبع ملت ابراهيم حنيفا دې تابعداري کی دین د ابراهيم عليه السلام چې هغه کوم دین دی چې دین حنیفه دی هغه دین چې هغه مایل دی د دیانو باطلانو دین حقیقت چې هغه اسلام دی دغه معنی واتخذ الله ابراهيم خليلا او نیول الله تعالی ابراهيم عليه السلام په دوستۍ سره هغه ته خلیل الله ویلی د الله خالص دوست محب پیګه دا د الله صفت ولا خپل ور کړ دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله دې بار دي هغه چې په اسمانونو زمکو کې دي ملکان خلقنا عبیدن پیګه هر څه الله لري ملکیت کې خلقیت پیدائش کې او عبیدن تابعداري کې ټول د الله دي وکانه الله بكل شیء محیطا او دې الله تعالی په هر شي باندې احاطه کون کې علما و قدرتا احاطه په علم کې هم ده او په قدرت کې هم ده نو الله همیشه لپاره پرې صفات باندې موصوف دي پیګه رجوع طرف ته احکام او د نساء او ولدان بصیرانه پورې پیګه دا اوس د صورت دو حصے وي یو احکام رعیت ته یو احکام د سلطانیو نو اوس پدې کې دې صورت دې کې اوس دا خو بیان وشو و د درو احکام بیان اخیری کې کوي درې احکام دا دویم حکم دی دا احکامونه مخکنه او یو څوارلسم حکم دی د رعیت پیګه بکنه د رعیت نه دور اهلی پاغه سکی پاغه روشنی ورځي پیګه بکنه او یو د سلطانی راخلی پاغه ما روشنی ورځي الله تعالی دا د اصول قرآن نه دي کنه تنویر علی الدلیل دا موږ ویلو کنه تنویر چې روشنايي په دوباره به ورځي دا د هغه خلاصه راځي مخکې درش
احکامونو ذکر شو کنه نو هغې کې دا دوه د رعیت نه راوغسته یو سلطاني دی او نو د دې اوس په هغې باندې غورځوي روشنایي الله تعالی دویم او حکم او څوارلسم حکم دا د رعیت دی دویم حکم کم یو مخکې ابتدا کې دویم و که نه وایه که نه او نو هغه بیانوي او دویم کوم یو ولا چې تاسو بس نه کوئ نه هغه خو هغه سویم هغه دویم دا دویم دا ولا تاکو وإن حفتم أن تقسطوا في اليتامى پیګم کنه دغه اولو دا بیا دا دویمو حکمو پیګم کنه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى دا دیمن روشنايي ګرځي پیګم کنه او پسې بیا بل هغه خو بیا دغه دی وګد دی دغه هغه بیا دغه سوال سم دی حکم دی د رعیت پیګم اخیری سوال سکنه اخیری وکنه او یو سلطانی دی او هغه بیان نهم حکم اخیری سلطانی پاګه من روشنايي ګوري دې درو باندې او اوس تنویر کوي الله تعالی پیګم دا دویم حکم دی د رعیت نه پیګم روج شیخ سے وی رجوع بسوی احکام نساء و ولدان بیا رجوع کړه الله تعالی هغه دویم حکم ته د احکام د خزونه د وړونه بصیران پورې پیګم کنه بصیرا پورې ويستفتونك في النساء فتوى غواړي ته نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نساء متعلق چې دا نساء دا بیان وشو د دې نه پته لګي چې دا به موږ د سر باندې کار جایز دي جایز باندې وي پیګم کنه د کوم خو سره چې هغه یتیمی پاتې شتا نو تعالی طلب کوي من کل فتوا یستفتونک ما یطلبون من کل فتوا تعالی طلب کوي فتوا فن نساء په بارد هغه نساء کې و میراث اداغو میراث غیر دا قل لهم هو دوتا په جواب کې دا جواب دی الله یفتیکم فیهن الله فتر کی تاسو په دې متعلق وما یتلا علیکم فی الكتاب او هغه چې لوستل شوی تاسو ته په کتاب کې پیګم کنه فی یتام النساء اللاتی په هغه یتیمانو جنکو حق کې لا تؤتون هن چې تاسو باندې ورکول هغه حصہ ما کتب لهن چې کوم الله فرض کړی دوی لپاره الله ولا حصہ فرض کړی وا او تاسو باندې ورکول هغه مخې تاسو ته ذکر وشو کما یتلا علیکم مخې وشو کنه چې دې له حصہ ورکوي وترغبون تاسو برغبت کوي ايها الاولیاء ان تنكحوهن چې تاسو سره نکاح کوي نکاح کول شي سوال نشي کولی تاسو که بخپل نکاح خواهشمند یې نو نکاح سره وکړئ لیکن والمستضعفین دا وسغه بل حکم چې هغه یې واړه دي ماشومان اول مستضعفین من الولدان هغه کمزوري د ولدانو نه چې تاسو ورکې هغو ته لهغو حقوقهم ان توتو حقوقهم ولې دو خو به دوله حقوق نه ورکول که نه ماشومان له نابالغو له زنانهو له دوله به حصې نه ورکولې میراث وان تقوموا للیتامه او دغه رنګې تاسو قائم اوسېږئ د یتیمانو لپاره بالقسط په عدل انصاف سره په میراث کې او په مهر کې کمی جنکۍ چې نکاح او سبقو دوبوله مهر هم نه ورکوي دا موږ ته په میراث کې پاتې شي الله وی ورکوي دوله میراث او دارنګې یتیمانانو له هم حصه په میراث کې ورکوي هلکانو لره اوس الله تعالی دا دو فتوا وغوښتله الله وله ورکه فتوا وما تفعلوا من خیر هغه چې وکړئ تاسو د څه خیر نه یعنې زیاتي ورسره احسان وکړئ فإن الله کان به علیما
الله پاغه باندې پوه دی فیجازیکم به تاسو پاغه باندې اجر کی و ان دا خدغه شو اوس سوالسم حکم د رعیت اخو یو شکنه دویم شکنه د رعیت دا سوالسم دی و ان امراتن خافت من بالها نشوزا او بل دا کې زنانا یریږي خافت من بالها چې دا یریږي د خاوند نه نشوزا د اعراض او یعنی چې دې ما ته توجه نه کوي مزاجعت نه کوي کنه او د نفقې کې کمی کوي لا یریږي په دې باندې او اعراضا نه دې معنی اعراض کی په بل وجوه سره نو فلا جناح علیهما په دې دواړو ښځې خاوند باندې ګناه نشته ان یصلحا بینهما صلحا چې دو صلح کې ما بین خپل کې صلحا په صلح کول سره په هغه څیز کې چې هغه د اتفاق د ښځې خاوند مابین کې صلح وي لکه قسم شو نمبر خودل شو دغه نورې ښځې هغې د دې منځ کې نمبر صحیح کېږي و نفقه شوله او نور چې کوم څیزونه داسې دي چې هغه ټول کې مساوات ساتي برابري ساتي صلح په دغه ته شي او صلح خیر صلح غوره پرېښودلو د ښځې نه چې طلاق وله ورکړي نو د دې وجې نه که ستاسو دا یعنې یره وي نو هغې منځ کې هغه صفایي وکړئ او واحضرت الانفس الشح او حاضر شوی دی نفسونو ته هسې قدرتي ده نفسونو کې حرص د مال دا ډېر دی نو نفسونو کې خو حرص وي شدت البخل دا طبعي کار دی نو د دې وجې نه تاسو بخل نه کار مه اخلئ یو بل سره په ښه سلوک ساتئ وان تحسنوا که تاسو یو بل سره احسان وکړو وتتقوا او تاسو یو بل یعنی تاسو پرهیز وکړو او نرمي وکړه یو بل سره نو فإن الله کان بما تعملون بس خبیر الله هغه چې تاسو کوئ خبردار دی یو بل سره ښه سلوک کوئ ښځې خاوند ته وایي او باقی تاسو کو ډېر برابروالی راولی نو برابروالی خو داسې نشي راتلی چې یو سړی یو ښځه وکړي هغې پاسه بله وکړي ځکه خامخا هغې دویمې ته نوې ته خو توجه ډېره ورکوي او یو طبعي یعنې دغه دی دا میلان دی یو حقیقي دی پوهېږې که حقیقي چې کوم دی نو هغه به پوره کوي په هغې به ته نیولې او خوراک کې نفقه کې په قسم کې په نمبر کې که نه د ټولو ښځو ته په یو نمبر سره ګوري ولن تستطيعوا تاسو طاقت نه لرئ هرګز ان تعدلوا بین النساء چې تاسو برابروالی راولئ په مابین د بیبیانو کې فی المحبت په محبت کې لکه نبی علیه الصلاة والسلام دا ویلو که چې یا الله ما خو نو ښځو حقوق پوره ادا کوم خو د بیبي عایشې رضی الله عنها سره زما زیات محبت دی په نسبت نور بیبیانو ته نو هغه خو محبت خدای شي چې غیر اختیاري شی دی که نه انسان په اختیار کې خو نه هغه خیر دی خدا چې به نه کوي چې بلکل هر څه کې هغې ته بیا یعنې زیاتې ورکوي حقوق به ټول برابر ساتي ولو حرستم اگر که تاسو حارس علی ذلک په دې څه کې د برابروالي کې تاسو ډېر کوشش کوئ خو لیکن بیا هم فلا تمیلو ممایله کېږي تاسو کل المیلې په کامل مایله کېدو چې هغه یوې زنانه ته مضاف شه په نورې پرېږدي فتذروها پرېږدي بلې لره کالمعلقتې په شان ته د معلقې ځوړند دی لکه داسې ځوړند کې ښته عمله دا دی چې هغه یعنې نه بل خاوند کولی شي نه چې کوم دی ته والا حقوق پورا ورکوي معلق مانا چې لا هي ایمن ولا ذات بعل ایم ویلی شي کونډې ته چې نه هغه په کونډو کې حسابېږي ولا ذات بعل نه په خاوند د خاوند وي ګڼي پوهېږي که نه چې نه خاوند والا شوله نه کونډه شوله ولې چې هلته کې نکاح پیدا دی که نه
او چې دې ته وګورئ چې ورته توجه نه ورکړي نو دا کونډه ده نو داسې به نه کوي. فتذروها کالمعلقة چې پرېږدي دې دا په شان ته د معلقې زوړندې نه بره ځي نه ښکته ځي. وان تصلحوا وتتقوا او که تاسو صلح کوئ په عدل سره او په قسم سره وتتقوا تاسو ځان د ظلم نه بچ کوئ نو فإن الله کان غفور رحیم الله غفور رحیم دی. وان یتفرقا او که تاسو داسې کوئ چې یاره تاسو جوړ نه راځي د ښځې د خاوند په مابین کې په هېڅ صورت باندې نو که چېرې تاسو تفریق راولئ یتفرقا الزوجان بالطلاق نو یغني الله کلا من سعته الله به بے پروا کې هر یو کلن هر یو من ساعته په کشادګۍ سره هر یو به الله جون ښه تېروي هغې کې څه خبره ده پوهېږئ که او رزق چې کوم دی الله تعالی به هر یو له ورکوي دله به ښځه ورکړي او هغې له به الله تعالی خاوند بل ورکړي پوهېږئ که نه پوهېږئ. وکان الله واسعا دی الله تعالی واسع د خلقو لپاره واسع د لرې د الله تعالی رزق کشادی دوی حکیم دی صاحب د حکمت دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اوس تخفیف ورکړي الله تعالی دا هر څه چې کېږي دا ټول الله په قبضه کې دي ګوره یاد ساتئ د الله نه ویریږئ ولله دا ټول د الله دی ګورئ ما فی السماوات و ما فی الارض هر څه. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الله تبارک وتعالی تخفیف ورکړي دوی ته چې مونږه وصیت کړو هغه خلکو ته چې ورکړو هغو ته کتاب په معنا د کتب سے کتابونه مولا ورکړو الف لام جنسی دي من قبلکم مخې تاسو چې یهود نصارا دي هغو له مونږ هم کتابونه ورکړي و ایاکم تاسو کتاب درکړی اهل قرآن او چې قرآن هم دا درکړی دی ان اتقوا الله دې ټولو ته مونږ دا ویلي دي وصیت مو ورته کوي ولقد وصینا دې خلکو ټولو ته اهل کتاب دی کې قرآن والے ټول ته مونږ چې اتقوا الله د خدای نه ویریږئ خافوا عقابه د الله د عذاب نه ان لم تطیعوا پوهېږئ که نه وان تکفروا اګه تاسو کفر وکړو نو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض تخفیف تاکید وکړو خاص الله لپاره دی هغه چې اسمانونو زمکو کې دي د الله په ملکان خلقان عبیدان الله دی فلا یضره الله ته ضرر نه رسي کفر کوم کفر ستاسو که تاسو کفر کوئ الله ته به څه ضرر رسي. وکان الله غنیا حمید الله غنی دی بے پروا دی عن خلقه د مخلوق خپلنا او حمیدنا اده ستایل شوی دی او دی حمید دی د عبادت د دونه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دوباره بیا اعاده وکړه د مزید تاکید لپاره بیا الله تعالی مخکې مې لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله دې بار دی هغه څه چې په اسمانونو زمکو کې دي وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارساز الله د هر چیز کارساز دی. ان یشاء یذهبکم کو وغواړي الله تعالی بو بجی تاسو لاره یذهبکم لری بکی تاسو ازمکه نه یا ایها الناس لذلك یا حرف ندا محذوف تھا یذهبکم یا ایها الناس ویاتی بخلق آخرین بدلکم اور ادلل بکنور خلق تاسو په بدل باندې الله تاسو کرانه خندا تاسو بللی کې نور براولي. وکان الله علی ذلک قدیر. من کان یرید ثواب الدنیا څوک چې اراده لري د ثواب د دنیا بعمله یرید بعمله ثواب الدنیا چې اراده لري په عمل خپل ثواب د دنیا نو فعند الله ثواب الدنیا والآخرت د الله لپاره ثواب د دنیا د آخرت دواړو شته لمن اراده چې څوک دا اراده لري دواړو ورکوي. وکان الله سمیعا بصیر الله سمیع بصیر دی. دا حکم 20 و نهم یو کم دیرشم حکم دی اقامت عدل و اداء شهادات حقا شیخ سے پچھلا روان سے کہنا
چې عدل وقایمای اداء شهادت حقه وکای دا ټول د رعیت سره او دغه دا چې ټول هغه باندې روشنايي پر دی الله تعالی دا تنویر چې کوم دا پناهم حکم دی تقریبا پیګه وګنا او نهم حکم دی کنه او یا ایها الذین آمنو دا د خبیرانه پورې اقامت د عدل او د شهادت خبیره دا یو او اے مومنا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کونوا شی قوامین بالقسط تاسو قائم شئ قوامین مبالغه زمانه د قائمین دي یعنی ودرېږئ تاسو بالقسط بالعدل په عدل سره انصاف سره ودرېږئ د انصاف نه کار واخلئ شهداء لله گواهی دا لله شهداء بالحق لله گواهی کوي تاسو په حق طریقې سره خالص الله دې پر ولو علی انفسکم اگر په خپل نفسونو باندې گواهی دا نو په حق بکای شهداء بالحق لله ولو علی انفسکم اگر په نفسونو ساز باندې دا شهادت نو فشهدوا علیها په حق سره اول والدین یا مور پلار باندې گواهی نو په حق سره گواهی کوي والاقربین کا خپلوانو باندې نو په حق باندې گواہی کوي غلطه گواہی مه کوي ان یکون غنیا او فقیرا که غنی وي که فقیر مالدار د فقیر و پکې خیال نه ساتي فالله اولا بهما الله چې دا غوړه دی منکم د تاسو نه وعالم بمصالحهما او عالم دې په مصالحو د دې دواړو باندې که غنی دی که فقیر دی چاته پته لګي کم کې مصالح دي الله ته پرېږه په حق گواہی کوه بس فلا تتبعوا الهوى او تاسو تابعداري مه کوئ د خواهشاتو خپلو خواهشاتو فی شهادتکم په شهادت ستاسو کې تاسو د خپل خواهشاتو تابعداري مه کوئ ان تعدلوا د دې ان مخکې لام تعلیلیه او رسوا دا ان چې کومه معنی نفي سره لا با لا تعدلوا دا بداش لئن لا تعدلوا علامه سیتی چې دا ټول دغه وتر واش چل کی جلالین کوم را واش لا تعدلوا پیګم چې تاسو مایل نشئ د حق نه فلا تتبعوا الهوى تاسو خواهشات شهادت مکوئ چې چتا له الله تعالی چې تاسو مایل نشئ د سنا د حق عن الحق د حق نه پیګه بګنا وان تلوا او توریدو او که تاسو مایل شئ یعنی تاسو یعنی مایل شئ د شهادت حق نه او توریدو یا تاسو اعراض کو ان ادایها د ادا دینا دا تاسو ادا نه کړئ فإن الله کان بما تعملون خبيرا الله تعالی چې تاسو کوی ګور په خبردار دی فیجازیکم به تاسو له سزا درکې نن سبا خو څوک گواهی نشي کولی حق بیا هغه مذهب کی دشمنی هغه په سر شو بیا اصلي کې اسلامي حکومت نشته کنه قانون اسلامي نشته کنه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله دا بیان د ارکان خمسه د ایمان دی ارکان خمسه د ایمان او وترغیب در ایمانه کې نزد شرع صحیح او ترغیب ورکړي الله تعالی هغه ایمان ته چې هغه شیخ سی وی چې هغه نزد شرع صحیح تا هغه ایمان ته و معتبر باشه په شریعت کې هغه معتبر وي و ذکر جماعم منافقین اول پدې کې بیانې کې ذکر د جماعم او د قبایح د منافقین بیانېږي سبیلا نه پوهه لیهدیهم سبیلا دغه پوره ارکان خمسه ایمان ترغیب
په ایمان هغه ایمان چې د شریعت په ترو باندې هغه صحیح دی او معتبر دی او ذکر د زمانه منوي دا درې خبرې بیانېږي یا ایها الذین آمنوا لا زجر ورکی الله منافقانو ته یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو دا د دې ایمان باللسان مراد دی ګور هغه صحیح مسلمانان نه منافقین ته مراد دی ایمان باللسان یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو باللسان دا د یهود منافقان دي آمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان راوړئ په الله د الله پر رسول باندې ول کتاب الذي نزل على رسوله کتاب باندې ایمان راوړئ چې نازل کړی په محمد صلی الله علیه وسلم او هو القرآن اول کتاب الذي با کتاب باندې ایمان راوړئ انزل من قبل چې نازل کړی مخکې على الرسول پر رسولانو باندې دا کتاب په معنا د کتب سره دی الف لام جنسی ټول کتابونه یوازې یو کتاب نه ومن یکفر بالله چا چې کفر کو په الله باندې ملائکه باندې او کتب او کتابونو او رسولانو او یوم الاخر او کفر کو په آخرت فقط ضل ضلالا بعیدا دل لره وته گمراه دي په گمراهي بعید عن الحق د حق نه بس د حق نه لره ورته ځکه چې د پرې فیصله نه کړل په منزل الله باندې دا اوس زجر کې منافقان ته سره تخفیف اخروی نه ګور وتا ان الذين امنوا بشکا خلا چاغو ایمان راړو به موسی وهم اليهود يهود به موسی علیه السلام ایمان راړو کنه ثم كفروا ابيادو کفر کو به عبادت العجل سخی عبادت کو موسی علیه السلام باوجود او ثم امنوا بعده بیا ایمان راو داغه نه روس چې سخی عبادت کې بیا ایمان راو ثم کفروا بیا کفر کو بیا عیسی په عیسی علیه السلام باندې دا لیکه وته تاسو پته لګی چې دین دا مراد دی دا ثم ازدادوا کفرا بیا زیات کړه کفر ها د عمر د مراد به محمد صلی الله علیه وسلم به کفرن اعلان محمد صلی الله علیه وسلم باندې کفر کو دا دمه نه دو چې ایمان په موسی علیه السلام راړو بیا کفر په سخی سره وکړو عبادت کو بیا ایمان راړو بیا کفر بیا جون د عیسی علیه السلام زمانه ته ثم کفروا بعیسی ثم ازدادوا کفرا بمحمد پیګه پکنا نو دا او پدې کې د ایمان راوړو د داسې دنیا نه کافر لاړ پیګه پکنا پیګه لم يكن الله ليغفر لهم الله هرګ نه دا چې دې ته بخنو کی ما قاموا عليه چې دمرا دورونه په تیر شو د الله سره ایمان راوړو ولا ليهدهم سبيلا ان دا چې د الله د حق خو طریقا الى الحق پیګه پکنا ځکه چې دې اهل نه دي څومره پیغمبران را شو داونه خو په دې شرط سره چې کافر لا شي دونه که ایمان راړو بیا هم الله تعالی قبلې که به ټول پیغمبران پرې خدل نو هم بیا الله قبلې توبه دروازه خو دا ده بشر المنافقین زمایم د منافقین بیانېږي اوس شیخ سوی زمایم منافقین جميعا په پورې ده لله جميعا هغه ده پورې منافقین دغه دا ډېر خطرناک قوم دی بشر منافقین زیر ورکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقان لا استهزاء دی یعنی اخبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین بشر مانا اخبر خبر ورکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین تا بان لهم عذابا علیما چې دوی پر عذاب علیمه دی مولم هو عذاب النار الذين دا حقدي دا منافقان یتخذون الکافرین اولیاء چې دوی چې کافرانو لا په دوستۍ سره من دون الله غیر د الله ځان ایبتغون عندهم العزه دوی لبلا کافرانو سره عزت لټي فإن العزة لله جميعا الله تعالی ځان نږدې کا ځکه چې عزت ټول د الله دی پر دی الله عزت ورکړي انسان لا نو الله ته ځان نږدې کوي وقد نزل عليكم في الكتاب
शेख से वही चीज जिस जगह अहकाम खुदावंदी के साथ तमस्खुर व मजाक किया जाता है हो पेगा कम जगह के जो अहकाम खुदावंदी पूरे तमस्खुर और मजाक कीगी वहाँ बैठने की ममानात अल्तकीनास थे ममानात थे वाले दागा देना पासे या खुबरा से के जा खलक मना कह देना और को मना को लेने से नो पासे बजा मजलिस ना पासे लड़के के बाद वो तब पाकिस्तान में शामिल है नो दाव साल ताला तक थे चलक वक़ा नज़र अलैकुम दागा देखा ना हाँ वक़ा नज़र अलैकुम फिल किताब है अल्लाह मंगा नाज़िल करे दे पता सुबाने कुरान के चे अन इज़ा समेतुम चिता सो आव रहे आयात आयातुन कुरान और युकफर बिहा चे पाग आयातुन माने कुफर कीगी खगोरे तासी पागे माने कुफर कीगी वयुस्तहज़ा बिहा पागे पूरे टोके मस्खरी कीगी नो फला तक़ुदू माहुम लफ्ज़ सलाम किया दे काफिर सर चा मुस्तहज़ीन कम दी टोके के दे सलाम किया हत्ता यख़ूज़ू फी हदीस गैरिही तदे पूरे चिदू नूजी और मशगूल शिदू पर खबर नूर के नूर खबरें द कुरान द इस्तिहज़ान अलावा नूर शुरू की खैर के बेअसर किया नहीं और खुदूस अनासम खना था लेकिन जिद्दा से हालत राशि जिदू कुरान बेइज्जती के नो पासे गए इन्नकुम इज़न मिस्लुहुम कता सो कहना से तासुम ददू कौन दिशवाया फिर इसमें पैसम के गुनाह के इसम बहुत सरल गए न सो गुनाह के वो साथ शामिल हुई इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन अवला कैदा से कि जमा कई मुनाफिकान और काफिरान फी जहन्नम के जमिया टोल ला बटोल जमा की इज्तमऊ फिर दुनिया अलल कुफ्र वल इस्तिहज़ा नो आखिरत के बाद अल्लाह ताला वो थे जहन्नम के जमा की अल्लज़ीना ला खलक़ दे यतरब्बसून बिकुम दाको ख़तरनाक खलक दे यतरब्बसून बिकुम दो इंतज़ार के पता सुबाने अदवाइरा हवादिस ज़माने दवायर दू दा कोशिश के चारा पदुमान से हादिसा राशि नो ब्यादू खुशहाली की फ़ैन कान लकुम फ़त्हुम मिन अल्लाह कस्ता से बारा फ़तह शी और माल गनीमत शी कामयाबी शी इस तरफ आला कालू दुई लकुम तासुता अलम नकुन माकुम मुक्सा समझ गई नू सो ला बे होता हुई जान शरीकी बागमाल गनीमत की कहना अलम नकुन माकुम मगर सा समझ गई नू बेदा खबर की फी दीनी वल जिहाद पेगा नो मंगलो माल गनीमत रखा क्या दो बदा बे दो चिकला फतह सीधा व इन कान काफिरीन नसीबों के काफिरान गलबा राशि कामयाब शी नुकालू लहुम ब्यादू का काफिर दसे हुई अलम नस्तहविज़ अलैकुम आया मंगा खबरदार कड़ी नू तासुरा पदू बांधे तास्ता मंग दाने भी चीज़न दुख बदा मुसलमानों सहाबा व गराज बफाशका वक़ू तकना बेगा नबी अलैहिस्सलाम सहाबा वही दुख द सहाबा पर मजलिस की मुनाफिकान दा कोई मजलिस की बना चुका ना तक कि बाबू तो खबर को बेगा दादा मशवरा शेदा पेगे पे कहना पेगे नबी आगू तब दुदा वही चागू का लबराशी के ना कालू लहुम आगू तदा वही अलम नस्तहविज़ अलम नस्तविल अलैकुम मंग तासो वालियान तासो मंग खबरदार करे ना अलैकुम आ खबरदार मंग तासो ना दर कर बदू बांधे नो उस मंगलो में इशारा कहीं कहना मतलब जमंगो में सदार सुता इशारा कहना वनमनाकुम मिनल मुमिनीन आमंग तासो नवे मन करी दे मुमिनान होना दा खबर होता यानी जगह दुख बो वडल राडल कोल करना हाँ नो दरी वो जनता आगू तो बेदा खबर की तासो कामयाब जगह शोले चमंग तास दा दा मुरासलात आवड़ो राडल हम कोल तास दा खबर हम तास आवड़े राडे
نو د دې وجه د دو دا کار دی منافقان دا ټول قبایح دي کنه فالله يحكم بينكم الله به فیصله کوي ما بین ستاسو کې و بینهم اپ ما بین د دو کې دا فیصله بکی الله یوم القیامه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرگز نه ذکر ذول الله تعالی کافرانو لپاره په مؤمنانو باندې سبیلا غلبه طریقا سلار ولا نه ذکر د غلبه د استقلال دو به همیشه د قشان مغلوب وي فکر کنه دا د مکانی کلام د زماینو د منافقینو لپاره تتمه ده ان المنافقین دا تتمه ده دا سبیلانه پورې فکر کنه تجدو له سبیل دا ټول زمایم دي منافقان دي اچھا جی اللہ تعالیٰ فرمائی ان المنافقین یخادعون اللہ لا یواز تاسو سره نه منافقین چې دو ټکی د الله سره کوي وهو خادعهم الله ولا جواب د ټکی د ور کوي چې دو څنګه ټکیږي هغه جواب ولا ور کوي او واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى دا ټول منافقان زمایم دي کله چې دو ودرېږي مستا مع المؤمنین سره مؤمنان موسو مؤمنان ته سره خو بدوت لکنه ځان به خو نو قاموا كسالى دو ولاري متساقلین کسالى معنا چې درانه کیږي دا استاویږي راتاویږي او خطه پوته کیږي داسې بیګه وکنه تبا چیزا دوما چا زور کرے بزوری بھی او یراؤون الناس دو بخی خلقتا بصلاتهم مزون اخفل مزون خلقتا خی چه منگا دا سموز لزو مانگزاری ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اموز دو نکے مگر لگ لگ کئی ریاءن الا قلیلا ما ریاءن مذبذبین بین ذالکا دو متردد دی پما بین ده کی مترددین بین ذالک ما بین الکفر والایمان پما بین ده کفر ده ایمان کی دو متزلزل متردد دی چی سوک کم طرف تشو لا الہ اولائے او دو منصوب دی الہ اولائے دیکھ کفار ہوتا ولا او نہ منصوبی کی دو الہ اولائے دیتا چاہ مومنان دی المؤمنین ہاولائے اول سارا کافر لگا ہاولائے دے دوم سارا مومنین لگا ومن یضلل اللہ واغسوک چی گمراہ کیا قدر اللہ تعالیٰ فلن تجد له سبیل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب بیانم میں اگر پارا لار دا سبیلا الى الہدا لار ہدایت تا اگر با ہمیشہ دا پدولالت کے پروت بھی فکر او گمراہ بھی ہمیشہ با گمراہ بھی دا ہدایت والا خلق نہ دے پیغب کا دا ټول اللہ تعالیٰ پدے کی دا منافقانو زجر ذکر دا دیر خطرناک قوم دے پیغب کا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء دا ہم پدے کی ممانعات از موالات شخص بئی ممانعات از موالات کفار د کفارو د دوستۍ نه بزان ساتي ادو سره به دوستي نه کوي واضح کنه دا موږ خطبه پریو کنه چې کفار سره دوستي کو چې مسلمان د مسلمان سره دوستي کوي نو هغه بیا کامیاب دی نو دې کې ممانعات از موالات کفار دا د عظیمانه پورې دا بیان دی اجر عظیمه پورې دغه دا بیان دی او زجر ورکی اللہ تعالیٰ منافقان ته هم پدې کې ځکه چې منافقان دا کارونه کوي چې دا کارونه څوک کوي کنه چې موالات د کفار سره کوي پټه یا ښکارا دا منافق دی کنه صحیح مسلمان نه دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو د دې ایمان نه ایمان باللسان مراد دی چې په خلا باندې مؤمن مزه ولې په ځل کې خو هغه کفر د منافق دی کنه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اے ایمان باللسان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء منی سے کافرانو لپاره په دوستۍ سره من دون المؤمنین غیر د مومنانو نه چې تاسو مومنان پرېږدئ او دوستي د کافرو سره کوئ
پیګه اتريدون تاسو اراده لرئ ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا چې دوی دې د الله باندې پتاسو سلطانا مبینا هغه ستاسو په موالات باندې علیکم علی موالاتکم چې تاسو دوی سره وګرځئ د الله په مخ کې بیا ستاسو په موالات باندې وګرځئ سلطانا مبینا دلیل واضحه چې دې خلقو موږ سره موالات وکړه دوستي وکړه نو تاسو اتریدون تاسو دا اراده لرئ نو لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین پیګه کنه پیګه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار دا تخفیف اخروی منافقان ته دي چې آخرت کې به دا حال وي منافقان چې دي فی الدرک الاسفل باغ مکان اسفل کی وی من النار دورنا درک لاندنه درجه لاندنه مکان د جهنم وهو قارها جاګه د جهنم ډونګواله دی قار دی پیګه هغه کې به دن نه وي بګي ولن تجد لهم نصيرا او هرگز به بیان مې تدود بره سوک مددگار مانع من العذاب چې بیا دې منه کې عذاب درته نصیر به بیانوي چې معنی د عذاب د الله نه ګوري هغه خلک بس کیږي دا بشارت د مؤمنانو مخلصینو ته چې کفر او نفاق پکې نه جوړ کې مخلصین مؤمنان دا غوې پر بشارت ده الا الذين تابوا اخر جاءوا توبوا من النفاق بعملهم چې خپل عمل د نفاق نه وباسي صفا کی واصلحوا اصلاح د عملو کی تابوا من النفاق واصلحوا عملهم واتصموا بالله او دو منګولې لګي وسقوا بالله مضبوط اونشي رسول الله واخلصوا دينهم او دو خالص کی دین د الله تعالی دین د الله تعالی خالص د څه کی من الرياء د ریا نه ځکه دوی خو خود نه کوله کنه ریا به پکې نه کوي فاولئک مع المؤمنین دا خلق لا یعنی د مؤمنانو نه دي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما زرد چې الله به مؤمنان ته اجر عظیم ورکي فی الاخرته په آخرت کې وهو الجنت چا سره جنت ته پیګه دې دا په دامو سره شو اوس خطاب بیا طرف ته منافقین تعلیما نه وایي دیو آیات کې دام بیا خطاب منافقانو ته دی تخفیف دنیوی د پاره د منافقانو سره زجر نه دا مخ کې هغه تخفیف اخروی هغه مخ کې منافقانو ته دا تخفیف دنیوی دی او زجر هم د سره سره ما يفعل الله بعذابكم الله بس تاسو په عذاب باندې سو کی ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم که تاسو شکر وباسو نعمه الفاظ تقدیرات سره باقاعده لګوي ترجمه به صحیح کی ما يفعل الله بعذابكم الله بس تاسو په عذاب باندې سو کی ان شکرتم که تاسو شکریا ادا کړئ د نعمتونو الله تعالی الله تعالی ته د ضرورت ته څه ضرورت نشته وما آمنتم او سبو کې الله تعالی تاسو په ایمان باندې تاسو ایمان راوړئ وکان الله شاکر الله په خپل شاکر دی ته چې کوم عمل وکړو نو شاکر لعمال المؤمنین الله شکر باسي په اعمال المؤمنین شکریا استاده کوي او علیما بخلقه الله تعالی ټول مخلوق په حال باندې الله عالم دی پیګه وکنه نو د دې وجنا تاسو دنیا کې هم یعنی د الله نه یو کې آخرت کې هم لا يحب الله جهر من القول الا من ظلم پیګه وکنه